شپږ خبرې داسې دي چې هغه بار بار الله رب العزت په خپل کتاب کې ذکر کوي. انشاءالله تاسو چې دا خبرې زده کړئ په اسانه طریقې زه وایم ډېر سبا ډېره فایده به درته وشي. د ټولو نه اول مسله چې الله رب العزت خپل کتاب کې د ټولو نه سیوا ذکر کوي هغه مسله د توحید ده، د الله د یووالي مسله چې الله رب العزت سره نه په ذات کې شریک شته او نه ورسره په صفاتو کې شریک شته. الله پاک د خپل توحید مسله ډېره زیاته ذکر کوي قرآن کریم کې. دویمه صداقت رسول. صداقت رسول معنا د نبی علیہ السلام رښتونواله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقیقت کې د الله رسول دی. الله رب العزت دا مسله قرآن کې ډېر ذکر کړی ده، بار بار ذکر کړی ده، په دې ډېر دلایل الله ذکر کړی دي. درېمه مسله چې قرآن کې ډېر ذکر کیږي هغې ته صدق کتاب هم ویلې کیږي او صداقت کتاب هم ورته ویلې کیږي. د قرآن رښتونوالی چې دا واقعي او رښتونی د الله کتاب دی. چونکې هغه معاشره داسې وه، هغه وخت داسې و چې هغه خلکو به په دې خبرې باندې شک کولو چې یاره دا د الله خبرې نه دي، دا د خلکو خبرې دي، دا د مخلوق کلام دی. نبی علیہ السلام د نورو خلکو نه زده کوي دا خبرې به موږ ته بیانوي. نو الله رب العزت په دې موضوع باندې په دې خبره باندې ډېر دلایل بیان کړي دي چې نه دا حقیقت کې د الله کلام دی او دا د الله کتاب دی، دا قرآن دا د مخلوق کلام نه دی. دا درېمه خبره قرآن کې بار بار ذکر کیږي. څلورمه خبره چې قرآن کې ډېره ذکر کیږي هغې ته وایي کم بندگان چې الله پیدا کړي دي، جنات پیدا کړي دي، دا به خپل ځان ته یوه ورځ قدروي او د دنیا د سکنډ او د منټ حساب او کتاب به ورسره کېږي. هر بنده نه به تپوس کېږي بنده وایه ژوند دې څنګه تېر کړی. نو دې ته هغه ورځ منل، په هغې ایمان راوړل، دې ته ایمان بالآخرت وایي چې هغه ورځ باندې به الله رب العزت د چا فیصله د جنت په حق کې کوي، د چا د جهنم په حق کې کېږي. نو ایمان بالآخرت او د یوم آخرت تذکره الله قرآن کې بار بار کړې ده. پنځمه خبره چې قرآن کې بار بار ذکر کېږي هغه مسله د جهاد فی سبیل الله ده. د الله رب العزت په لار کې قرباني ورکول، د الله رب العزت په لار کې خپل سر قربانول، د الله رب العزت په لار کې د الله د دین په خاطر د اعلاء کلمت الله لپاره د کفر مقابله کول، د کافر مقابله ته ورتلل چې دې ته جهاد فی سبیل الله وایي. خپل ټول قوت او طاقت د الله د دین د دشمنانو خلاف خرج کول او لګول. دا مسله قرآن کریم ډېره زیاته ذکر کړې ده د جهاد فی سبیل الله او مستقل صورتونه یې پرې نازل کړي دي. شپږمه خبره چې قرآن کې ډېره ذکر کېږي هغه مسله ده د انفاق فی سبیل الله. یو دی جهاد فی سبیل الله، یو دی انفاق فی سبیل الله. انفاق فی سبیل الله څه ته وایي؟ د الله په لاره کې د الله په نوم باندې مال خرج کول چې الله درله څه درکړي دي، کم مال یې درکړی دی، کم دولت یې درکړی دی، د الله په نوم باندې هغه خرج کول. د نبی علیہ السلام په اتباع کې، د هغه په تابعدارۍ کې، په سنت طریقو کې
هغه به کندو سره ښېګړوي، یتیمانانو سره ښېګړوي، جوماتونو کې، مدارسو کې مجاهدینو سره خیر خیرات صدقه دا ټول انفاق فی سبیل الله ده، د الله په لار کې مال خرچ کول. نو څو مسلې شوې؟ شپږ. قرآن کریم کې دا شپږ مسلې الله بار